بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو د تجوید په کورس کې نن درس نمبر 18 دی. مونږه 17 دروس چې دی هغه ویلي دي. سبق درس نمبر 18 سبق نمبر 4 کا 11واں حصہ د مخارج بیان شروع شوی دی. سلورم نمبر سبق دا د مخارج په بیان کې دی او د دغه سلورم نمبر سبق نن یو لسمه حصہ ده او زمونږ چې نن کوم مخارج دی نو هغه دی د اصول مخارج په اعتبار سره هغه شفت ته زکه چې تاسو دا پته ده چې اصول مخارج یعنی د 29 حروف د پاره کم 17 مخارج دي دغه 17 مخارج د پاره بیا چې په خله کې کم 15 ځایونه دي یعنی موږ ته اصول مخارج وایو ناغه 15 دي. اصول مخارج سو دي 15. جوف مونږ ویلې ده، حلق مریته ویلې شوی دی، لسان دا مونږ شروع کړو دا ختم شوی دی، لسان جبه ته وي او ورپسې چې دی شفت نو شفت شونډې ته وي دا و زمونږه دغه دی. نن به مونږ شفت وایو دا اصل درې ونه شوي دي او نن به شفت وایو. فجوب کې خو تاسو پته ده یو مخرج 3 حروف ته ادا کیږي، حلق مریته وي 3 مخرج دي 6 حروف ته ادا کیږي، په لسان کې 10 مخرج دي 13 حروف ته ادا کیږي. نن زمونږ سبق چې دی شفت ته شون یعنی شفت شونډې ته وي او په دې کې 2 مخرج دي او 4 حروف ته ادا کیږي. صحیح. نو دا تاسو ته پدې چې نن زمون ټاپک څه دی هغه دی په اصول مخارج کې سلورم نمبر شفت. په شفت کې څو مخارج دي؟ په صفت کې 2 مخارج دي، 2 مخارج. څونه حروف ته ادا کیږي؟ 4 حروف ته ادا کیږي. سلور دا تاسو دا ابتدایي خبر یاد ساتئ چې په اصول مخارج کې سلورم نمبر هغه د شفت شونډې ته وي او په شونډه کې یعنی په شفت کې 2 مخارج دي او 4 حروف ته ادا کیږي. د 17 مخارج په اعتبار سره نن چې دی نن 15 مخرج دی او 16 مخرج دی. د 17 مخارج په اعتبار سره 15 مخرج دی او 16 مخارج به مونږ بیانو. مخرج نمبر 1 جو دهن، مخرج نمبر 2 اقصای حلق، مخرج نمبر 3 وسط حلق، مخرج نمبر 4 ادنای حلق، مخرج نمبر 5 قاف، مخرج نمبر 6 کاف، مخرج نمبر 7 جیم شینیا، مخرج نمبر 8 ضاد، مخرج نمبر 9 لام، مخرج نمبر 10 نون، مخرج نمبر 11 را، مخرج نمبر 12 تا دالتوا، مخرج نمبر 13 سا زال غا، مخرج نمبر 14 زا سین صاد او یعنی دا 14 پوری دا شوی دی. او نن مخ نمبر 15 فا دی او مخ نمبر 16 با میم واو. نن دا 2 مخارج به ذکر کو. صحیح. نو د 17 مخارج په اعتبار سره نن به مونږ وایو 15 مخرج. خجی مخرج نمبر 15 فا. ثنایا علیہ کی نو کے جب نیچے ہون کے درمیان سے لگ جائے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 15 دی هغه د فا په باره کې دی. وی کله چې د ثنایا علیہ سرونه ثنایا سلور غاخونه دي 2 بر دي 2 لاندې دي یعنی دا ورنی غاخونه یا دي ثنایا علیہ. وی کله چې دغه 2 غاخونه د ثنایا علیہ غاخونه د سرونه چې دي دا نوک سر ته ویل کیږي. د ثنایا علیہ غاخونه سرونه د لاندې شونډه په خېټه کې ولګي نو د دینه فا ادا کیږي. د لاندې شونډه په مینس کې یا اندرونی حصہ ویل شي، اندرونی حصہ یا د لاندې شونډه مینزو یا د لاندې شونډه یعنی هغه اندرونی حصہ او یا تاسو داسې مېلی شي چې د لاندې شونډه په خېټه کې ولګي. کله چې د ثنایا علیہ سرونه د لاندې شونډه په خېټه کې ولګي یا د لاندې شونډه په مینس کې ولګي نو د دینه فا ادا کیږي، د دینه سا ادا کیږي، فا ادا کیږي. د دې مشق به څنګه وکړو؟ حرف راوړو، فا به ولیکو، دا به ساکن کو، مخکې به حمزه وسطی مفتوح وروړو نو وسې ادا کې اف. تاسو ګورئ اف یعنی د برنی ثنایا علیہ سرونه لاندې شونډه کې لګي. ګورئ اف اندرونی حصہ د شونډې چې کم مینځ نو د دې په دغه ځای کې لګي چې دا تاسو ته یاد وي. نو د ثنایا علیہ سرونه چې د لاندې شونډه په خېټه کې یا په مینځ کې لګي د دې نه فا ادا کیږي. زمونږ یو استادو نو ابن عباس مدرسه کې حضرت مولانا ابراهیم عزیزی صاحب هغه ډېر
مطلب مزاحیه دی که نه، لکه د بعض انسان مزاج کې مزاح ډېر پروت وي، اکثر غپ شپ هغه ډېر لکه بعضې کسان داسې که نه. نو موږ ته یو پیره غپ لګو وي زه چې کله د خپلو مقتدیانو ته یا داسې باباګان وي مشران وي یا داسې نور مطلب واړي نو دې وړو ته دې باباګانو ته زه وي څنګه مخارج ښیم تاسو ته پته شته وي ګوره وي زه دا مخارج ډېره په اسان انداز کې ښیم په پښتو کې ورته ښیم وی هغه څنګه وی ګوره د فا دا مخرج دی که نه وی دا ډېر اسان دی وی هغه داسې وی زه ورته داسې ویمه چې برني غاښونه به په لاندې شونډه باندې کېږدي هوا به پرې راپرېږدي نو وی برني غاښونه به په لاندې شونډه باندې کېږدي هوا به پرې راپرېږدي نو واقعي خبره ده. نو دا د مخر نمبر 15 د فاو چې د ثناء اولیاء سرونه چې د لاندې شونډه په منځ کې یا په خېټه کې ولګي د دې نه فا ادا کېږي او مشق یې مو شو. نو مخرج نمبر 15 بیان شو چې هغه د فا په باره کې او ټول تفصیل او وضاحت تاسو ته وشو. وسته مخرج نمبر 16 او دا مخرج نمبر 16 دا د څه دی با میم واو د دې درې حروف دی با میم واو دا مخرج نمبر 16 دی. دا مخرج ذکر کو چې دا مخرج څنګه دی. مخرج نمبر 16 هغه د څه دی د با میم واو دی. مخرج نمبر 16 با میم واو دونوں ہونٹوں کے تری حصہ سے با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تری حصہ سے وی د دوانو شونډو د لمدې حصې نه با ادا کیږي. دم ذہن تراغے دونوں ہونٹوں کے خوش حصہ سے میم ادا ہوتا ہے وی د دوانو شونډو د وچ حصې نه میم ادا کیږي. دونوں ہونٹوں کو نامکمل ملانے سے واو ادا ہوتا ہے وی د دوانو شونډو د ناتمام کولو کېدونه ناتمام کول کېدونه دا مطلب چې یعنی اسانه پښتو کې د دوانو شونډو د ګول کېدونه واو ادا کیږي. صحیح خجی. مخرج نمبر 16 هغه د با میم واو دی. با تاسو ته مونږ وی چې د دوانو شونډو د وچه د لمدې حصې نه ادا کیږي تری حصہ سه نو په دې وجه د با ته بحری وای څورته وای بحری با دا بحر اصل کې بحر لون ته وای بحر لون ته وای نو دی با ته ځکه بحری وای چې د شونډو هغه حصہ چې کومه لمده ده نو هغه یو بل سره چې تاسو ملو کې نو دغه لمده حصہ چې یو بل سره ملو شي نو د دې نه با ادا کیږي یعنی د دوانو شونډو د لمدې حصې نه با ادا کیږي په دې وجه دې ته بحری وای. صحیح. دغه رنګ میم ته بری وای نو دې ته دا بری ځکه وای چې دا میم د دوانو شونډو د وچه حصې نه ادا کیږي یعنی مونږ اردو کې چې خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے نو میم ته دا بری په دې وجه وای چې د شونډو هغه دوانه ځایونه ملاویږي هغه ځایونه هغه د شونډو هغه حصہ ملاویږي کم چې وچه ده نو د وچه حصہ چې یو بل سره ملاویږي په دې وجه میم ته بری وای. او دونوں ہونٹوں کا نامکمل ملانے سے واو ادا ہوتا ہے نو د دوانو شونډو د ناتمام کولو کې دو سره ناتمام کول یعنی دیتا مون خدا سه نه کو کنم مون خلکه شونډ چې ګول کو نو داسې خو نه کو کنه داسې بلکې داسې کوي واو دا ناتمام کول یعنی ګول کول واو. صحیح. دا و په باره کې دا خبره یاد ساته چې د دونوں ہونٹ کو نامکمل ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. دا خبره ټیک ته کنه چې دوانو شونډو د ګول کېدونه واو ادا کیږي د دې نه کم واو مراد دی. اصل کې دا واو هم په درې قسمه دي لکه څنګه چې مونږه په حروف شجریه په مخرج نمبر 7 کې جیم شینیا وکنه نو مونږ الته وی چې جیم شینیا خدایانه مراد غیر ماده دی نو دلته مونږ داس وای چې دلته نه چې دی واو غیر ماده ادا کیږي د انضمام الشفتین واو غیر ماده ادا کیږي. څنګه چې مونږ د یاد درې قسمونه ذکر کړو یا متحرکه یا ماده او یا لینا نو دغه رنګ دلتم چې دا بیانو چې یو واو متحرکه دی واو متحرکه یو دی واو لینا او یو دی واو ماده
دا درې دي. نو د واو څو قسمونه شو؟ د واو درې قسمونه شو. دا ځکه دا قسمونه تاسو ته ذکر کوم چې تاسو په دې مخرج پوه شئ چې دینه کوم واو مراد دی. نو ګوره واو متحرکه څه ته وایي چې کله واو راشي کنه او د واو د پاسه زبر زیر یا پیشي. په قرآن کې چې ما تاسو ته ویلي چې متحرک حرف هغې ته وایي چې د هغې د پاسه زبر زیر پیش وي ته متحرک وایي. نو واو متحرکه نه مراد هغه واو چې د پاسه په یا زبر یا لاندې ته زیر یا په د پاسه پیشي. نو واو متحرکه د دې دا مطلب شو. واو لینه کله چې واو ساکن ما قبل زبري نو دې ته واو لینه وایي. لکه په قرآن کې د دې مثال خوفین خو واو ساکن ما قبل خا د پاسه زبر نو دې ته ویل کېږي واو لینه. نو واو لینه ته دا مراد شو داسې خو. نو دلته واو ساکن ما قبل زبر دی نو دې ته واو لینه وایي. او واو مده نو واو مده واو ساکن ما قبل پیش واو ساکن ما قبل حمزه د پاسه پیش دې ته واو مده وایي. نو دا تاسو ته یاد وي. نو اوس دلته چې دونوں ہونٹوں کا نامکمل منن سے واو ادا ہوتا ہے نو د دغه واو نه واو متحرکه او واو لینه مراد ده. یعنی چې کله واو باندې زبر زیر پیشي او یا دا واو لینی یعنی واو ساکن ما قبل زبری نو دا دوانه واوګان دا د دې مخرج سره تعلق ساتي. 16 نمبر مخرج چې دی کې د واو کم بیان دی. خدا یاد ساتي دا واو مده چې دی نه دا د جو په دهن نه ادا کیږي. واو مده د کم ځای نه ادا کیږي؟ د جو په دهن نه. ځکه چې موږ د دې باقاعده د دې ځان له یو مخرج دی چې جو په دهن لومبه مخرج دی او د دې نه حروف مده ادا کیږي. او حروف مده درې دي: واو مده، یا مده، والف مده. نو څنګه چې ما الته په مخ نمبر 7 کې د یا درې قسمونو ذکر کړو بیا مې دا ویلو چې د دینه دا یا مراد ده او دا ته نه ده مراد. نو دلته مم دا تقسیم وکړو چې تاسو په دې خبره باندې ورسئ. نو ګوره دا یاد ساتئ چې د جمهور علماو په نسبت باندې دا واو متحرک یعنی دا واو درې قسمونه دي کنه. نو واو متحرکه واو لینه د دې مخرج نه ادا کیږي او دا واو مده چې دی دا د جو په دهن نه ادا کیږي. څنګه چې مونږ ذکر کوو مونږ خو د جمهور علما قول ذکر کړی دی کنه د 17 مخارج په بیان کې. او دغه رنګي امام فرار رحمه الله او امام سیبوی رحمه الله د دوی وی د درې واړه واوګان یعنی واو متحرکه واو لینه واو مده دا درې واړه واو چې دی دا د دې مخرج سره ذکر کړی دی. یعنی مخ نمبر 16 کې چې دا کوم ذکر دی نو امام سیبوی او امام فرا دا درې واړه واوګان وي د دې د دوانو یعنی د انضمام الشفتین نه دا درې واړه واو ادا کیږي. او مونږ وایو چې نه د انضمام الشفتین صرف واو متحرکه واو لینه ادا کیږي او واو مده چې دی هغه د نوم بین مخرج جو په دهن نه ادا کیږي یعنی د خلی خلی زین ادا کیږي. نو دا د واو په باره کې دا خبر یاد ساتئ. دا تاسو یاد ساتئ بام او میم با اور میم کو اطباق شفتین اور واو کو انضمام الشفتین کہتے ہیں. با اور میم دی دوانو حروف ته اطباق شفتین وای. شفت شونډې ته وي شفتین دو شونډې نو اطباق شفتین. اطباق ویل کیږي بندیدو ته ملاویدو ته. نو چونکې دی با او میم ته اطباق شفتین په دې وجه وای چې دا یعنی دا دوه شونډې بنديږي. یعنی دا با او میم چې کله تا ادا کړي نو دا ادا کول په وخت کې دا شونډې را بنديږي ملاویږي نو په دې وجه دې ته اطباق شفتین وای. او تاسو ته ما وی چې په با کې لندې حصے ملاویږي او په میم کې چې دی هغه وچه حصے ملاویږي. خو بیا یعنی دوه شونډه را بنديږي ملاویږي په دې وجه دې ته اطباق شفتین وای دي دوانو ته. او واو ته انضمام الشفتین وای. نو انضمام ویل کېږي ګول کېدو ته. نو دا انضمام الشفتین واو ته په دې وجه وای چې یعنی مطلب انضمام الشفتین پښتو کې مونږ وای شونډه ګول کول. نو شونډه ګول کول ته په مونږ په تجوید کې وای انضمام الشفتین. خجی نو د دې درې وانو مشق به داسې وکړو که نه چې با به ساکن کې مخکې به حمزه وسطی مفتوح وروړی. نو ګوره اب دا لمده حصه نه ده د دې نه د شونډې د لمدې حصې نه با ادا کېږي. بس مخرج معلوم شو. ورپسې میم دی میم ساکن حمزه وسطی مفتوح ام نو تاسو سوچو کې کنه د شونډو وچه حصہ یو بل سره مطلب دا چې بنديږي یو بل سره ملاويږي نو په دې وجه د میم مخرج معلوم شو. واو
او 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 تاسو سوچو کې کنه او نو یعنی دا واو کې چې اخر کې چې ما خو ویلي دي مخرج به څنګه معلومه ته چې کله د اواز اختتام وشي اواز چې په کوم ځای ودرېدو نو دغه د مخرج ځای دی یعنی دغه د مخرج معلومولو طریقه دغه مخرج دی نو ګوره او شونډ ګول کیږي نو واو انضمام الشفتین نه ادا کیږي دا د ستاسو نننی مخرجو نن مخرج نمبر 16 با یعنی مخرج نمبر 15 ف او مخرج نمبر 16 با میم واو دا یاد ساتئ د سلور وړه حروف ته یعنی با میم واو اور پا یعنی فا به ولیکم ځکه چې د دینه مخکې دا فا دی فا با میم واو د سلور وړه حروف ته ان چار حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں حروف شفویہ کہتے ہیں دا سلور حروف چې کم دي مخ نمبر 15 فا او مخ نمبر 16 با میم واو دا سلور حروف فا با میم واو د سلور وړه حروف ته حروف شفویه وي د مخرج په اعتبار سره نو شفویه د شفت نه دي نو شفویه ورته ځکه وي چې د شونډو نه ادا کیږي دا د دوه شونډو نه ادا کیږي په دې وجه دي ته حروف شفویه یا حروف شفهیه وي صحیح نو دا د تاسو نننی سبق نو د نننی سبق خلاصه دا ده چې نن موږ په اصول مخارج کې سلورم نمبر اصول مخارج کې وي چې د 17 مخارج د پر په خله کې 15 ځایونه دي نو په هغه کې سلورم نمبر شفت ته چې شفت شونډې ته وي په دې کې دوه مخرج دي او سلور حروف ته ادا کیږي دوه مخرج مخ نمبر 15 فا او مخ نمبر 16 با میم واو دا سلور حروف د دین ادا کیږي او د سلور وړه حروف ته حروف شفویه وي د مخرج په اعتبار سره نن سلور اصول مخارج ختم شو یعنی تاسو دا ویل شي چې مونږه مخرج په دوه قسم دي مخارج یو مخرج محقق ته بل مقدر دی نو مخرج محقق درې دي چې هغه مونږ ویل حلق لسان شفت او مخرج مقدر دو دي جوف او خیشوم نو په مخرج مقدر کې یو ویل شوی دی خیشوم پاتې شو خیشوم بس دا د غنې مخرج آسان دی زه اوس دې سره ویلم شم خو زه به ځکه پاتې کم چې زه بیا د غنې مخرج به مو وایو او دا غینه بعد به د غنې لغوي معنی اصطلاحي معنی او دا غینه بعد د غنې چې دوه قسمونه دي او غو تفصیلا او وضاحت سره به د غنې ټول بحث بیان کو نو په غنې سره به د مخارج بیان ختم شي په خپل خصوصي دعاګانو کې مو یاد ساتئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین